सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इज़्ज़तमंद औरीदुनको कतुनको څرنګه چې تاسو ته معلومه را چې په دې دور کې جدید ټکنالوژي د انسان زندګۍ ته څومره سهولتونه فراهم کړي دي، نو بل طرف ته دې جدید ټکنالوژي انسان ته په نقصاناتو رسولو کې هم ډېر تیز کردار ادا کړی دی. نن انټرنیټ د انسان د زندګۍ یو جز جوړ شوی دی او د انسان زندگی دینه بغیر نامکمل تصور کیږي. او دارنګ په دنیا کې داسې مختلف خلق تیر شوی دی چې هغوی د انسانانو نفسیاتو سره مختلف قسمه لوبې کړي دي او انسانان خپل مقصد لپاره په مختلفو طریقو استعمال کړي دي او انسانانو عزتونه په مختلف طریقو لوټ کړي دي. نو دا حال د دنیا روحانیت هم دی چې په دې کې هم بعض ماهرین نشانه باز چې تاسو به لیدلي او به وینئ، هغوی هم د ضعیف الاعتقاد او د کمزورو خلقو نه ښه استفاده حاصل کړې ده او دا خلق یې ګمراه کړی دی د خپل د غټو غټو دعوو په وجوهاتو. نن انټرنیټ، ټلویزیون، اخباراتو کې چې کوم او رسایلو کې کوم اشتهارات دي د روحاني مسایلو حل لپاره، په هغې کې به تاسو ووینئ او تاسو به لیدلي چې په هغې کې د عاملینو طرف نه چې کومې دعوي، اوله خبره خو عجیبه دا ده چې د عاملینو نومونه ټولو یو شان دي. مثلا عامل جنید بنګالي، عامل پرکاش بنګالي، عامل بنګالي بابا، جلالی بابا، پیر قاسم شاه، پیر عارف شاه، پیر سعید شاه، هر عامل خپل نوم د لفظ شاه نه بغیر توهین ګڼلی دی، خامخه به ورسره لفظ شاه لګوي. نو دا دعوی د دوی دا په دې وجه باندې مشهوري چې دوی د انسانانو نفسیاتو سره لوبې کوي. دوی انسانانو نفسیاتو باندې پوهیږي، نو هغې مطابق دوی دعوې کوي. نن یو عامل خواته چې کله هم مریض راشي او هغه مریض چې هغه پریشانان وهلی او پریشانیانو کې ډوبي، غمونو وهلی، نو کله چې دې عامل خواته راځي نو دا عامل پوهیږي چې دا سړی ډېر پریشانه دی، دی اوس په دې وخت کې بیوقوفه شوی دی، د دې مریض د نفسیاتو مطابق کار کوي او دته داسې غټې غټې خبرې وکړي، داسې دعوی دته وکړي چې دا مریض د خپل مشکلاتو نه ځان وښ کولو لپاره بل څه ذریعه نه ګڼي، بلکې دا عامل ګڼي چې دی به زما مسله حل کوي. نو دارنګې چې کله دا مریض د ده نه متاثره شي نو دا عامل د بله یو خبره دته کوي، دته وایي چې زه خو فارغ نه یم، نه را سره ټیم شته، خو ستا مسله مې واورېدله، ډېره پیچیده مسله ده، په تا مې ترس راغی، لحاظه تا لپاره زه ټیم وباسم، خو زه به دې عمل دې لپاره به زه ستا د مسلې حل لپاره به زه یو چیله کټ کوم چې د هغې په ذریعه زه خپل موکلات حاضر کړم او ستا د مسلې حل به زما هغه موکلات وباسي او دې لپاره به د څه رقم لګي. نو هغه نه د رقم مطالبه وکړي، هغه مریض خو ډېر پریشان یې غریب و، نو هغه د هغه چې څومره مطالبه یې د رقم هغه ته ادا کړي. نو عرض مې دا کو چې په دې دنیا کې څنګه خلق، څنګه عاملین، جادوګر، عوام څنګه ګمراه کړل، مال یې څنګه لوټ کړه، عوامو عزتونه څنګه لوټ کړل او دارنګې خلقو عقاید یې څنګه خراب کړل او عوام یې د دین نه څنګه محرومه کړل او ایمان نه څنګه محرومه کړل. او دې عاملانو عملیاتو ته د روحانیت نوم ورکړی دی او عوامو د دین یو حصه ګڼلې ده. عملیاتو عاملانو نوم ول د روحانیت ورکړی دی
او عوام خو ساده عوام خو پرېږده ښه پوه خلق او علما د دې عاملانو فراډ نه او د دوی بېدینۍ نه د دوی بېایمانۍ نه چې کوم دی بېایمانۍ باندې هغوی نه پوهېږي. مخکې زمانې کې به عاملین معیوب ګڼله کېدلل، خلقو به دوی ته ښه په نظر نه کتلل، خلقو به دوی ته کوډګر وي، چا به دوی ته نجومیان وي، چا به دوی ته کاهنان وي. لیکن دغه میډیا وه، دغه جدید ټکنالوژي وه چې د دې په زور باندې دوی ورو معزز جوړ شو او دې ټکنالوژي دوی معزز جوړ کړل او دوی عروج ته کړل. نو په دې میدان کې بیا دیندار طبقې او علماو قدم کېښودو او د هغې دومره غټ نقصانات جوړ شو چې عوامو د علماو مسندونو ته وکتلل او منصبونو ته وکتلل، په هغې باندې بروسۍ وکړله او دا یې بالکل دین وګڼه او د هغوی د عوامو دینی تصور غلط شو. هغوی دین اسلام او قرآن صرف او صرف د دمونو او د وظایفو کتاب وګڼه. د حساب کتاب په معامله کې عاملینو چې کومه لار اختیار کړې ده د هغې دومره غلط نتایج راووتلل چې د خلقو عوامو عقیدې خرابې شوې، شرکیه عقیدې جوړې شوې. اوس هر سړی دا وایي چې زما نفع نقصان، زما ماضي حال مستقبل د دې علم به د عامل سري، دی زما متعلق عیب پیژني. دومره عقاید د خلقو خراب شول او د قرآن کریم په باره کې د خلقو چې کوم تصور جوړ شوی دی چې خلق وایي چې فلان آیت به دومره ځله به وایي په کاروبار کې به برکت راځي او د فلان آیت سټیکر چې جوړ کړي په دکان کې وچلی دکان به چلیږي. نو دومره د خلقو هغه تصور چې کوم دی هغه غلط شی دی. نو دې لپاره موږ چې خپل آس پاس وکتل، موږ چې خپلې معاشرې وکتللې، نو د عاملانو د عوامي چې څومره ګمراه کړي، څومره چې وله عزتونه لوټ کړي، څومره وله مال لوټ کړي، نو دې وجې نه دوست احباب دا اصرار وکړو او دا مشوره به یې راکوله چې ته په دې باندې ویډیوګانې جوړې کړه. ما څو ځله په ویډیوګانو اراده کړې وه خو ذهن کې به نه راتله چې زه په دې ویډیوګانو کې څه ووایم. ډېرې خبرې زما په زړه کې به ګرځېدې راګرځېدې لیکن په ژبه به نه راتلې. لیکن کله چې الله ته منظور شوه، د الله امر وشو، نو الحمدلله تمهید په طور باندې دا یو ویډیو ستاسو ته مخې ته شوه. نو انشاءالله وختن فوقتن به ویډیوګانې راځي، تاسو ته به میلاویږي او ستاسو به دا ذمهداري چې خپل معاشرې نه دا ناسور ختم کړئ. دا ویډیوګانې دا ستاسو ذمهداري ده چې دا شیر کړئ او دا ساده عوام چې کوم دی دوی ته ورسوئ. نو وختن فوقتن چې کله زموږ ویډیوګانې راځي هغې نه ځان خبرولو لپاره تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ او بل ایکن ووهئ چې څنګه ویډیو اپلوډ کیږي چې تاسو ته اطلاع رسي. الله تعالی دې موږ جعلي عاملینو نه افراډیانو نه وساتي. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.